د ګورنمنټ میډل سکول مینا کیم کوګا افغاني طالب علم سیف الرحمن د کارټن نه سیرنجانو او د ډراپ د تارونو نه هایډرالیک شاول جوړ کړی دی. په دې شاول ټوټل خرچه صرف 200 روپۍ راغلی ده. راځئ چې وګورو چې د یې څنګه او کله جوړ کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم سیف الرحمن دی او زه اتم کلاس سټوډنټ یم. ما زموږ سکول نوم جی مي ایس مینا کوګا دی. ما یو بوکلین جوړ کړی دی چې په هغه کې سیرنجان لګېدلي دي او ګاتۍ ټوټل د ګاتۍ نه جوړ دی. هغه کې پیپونه ډراپ پیپونه لګېدلي دي او هایډرالیک سیسټم ته واټر پریشر سره کار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی ستا ډېره مننه. تا موږ له په دویم ځل دا موقع راکړه زموږ سکول ډېر عزت وکړو او دا زموږ سیف الرحمن ماشوم تاسو خبرو زه هم کتلی و د ملګرو ټولو د دا سیز مخکې جوړ کړی تاسو کتلی و د ریموټ کنټرول ګاډي ته جوړ کړی و. نن دا دویم سیز جوړ کړی دا هم هغه لو کاسټ نو کاسټ میټیریل کوم چې بل اوس د سیز جوړ کړی دی هم هغه حساب باندې دا هم دی لو کاسټ نو کاسټ د ده مطابق ټوټل په دې باندې 200 روپۍ خرچ راغلی ده. خو زما په حساب باندې زه وایم چې دا 200 روپۍ هېڅ څیز نه دی. کوم څیز چې ده جوړ کړی کوم ایډیا چې ده ډیولپ کړې ده نو زه به دا ووایم چې یاره دا زموږ د ماشومانو لپاره هم یو ښه پازیټیو سوچ لري او یو ښه ایډیا دی ورکوي ځکه چې زموږ سره ماشومان دا شان شته چې ضروري نه چې هغوی په امتحان کې فرست سیکنډ ټرډ راشي خو هغوی دپاره داسې ټیکنیکل پروګرامات پکار دي چې د هغوی د حوصله مېزه وشي او مخې ته دا شانتې نور هم څیزونه زموږ پروګرام هم را روان دي انشاءالله نو هغوی نه به ماشومان زده کړه هم کوي. موږ وایو چې دا شانتې په نورو سکولونو کې څنګه چې د امبیلو سکول پروګرام کړی دی هغه هم زه اپریشیټ کوم هغه هم زموږ ماشومان دي او دا شانتې تاسو هم حوصله درکوو ځکه چې تاسو دا شانتې پروګرامونه کوئ نو دا ماشومان به د هغې سره مخې ته راځي او نوې نوې ایډیاز به ډیولپ کېږي انشاءالله. استاد صاحب ګورنمنټ له څه داسې سټپس پکار دي چې د هغې سره دا واړه چې دي یا دا سیف الرحمن دی یا امبیله کې دي یا نور ځای کې دي چې دا ورسره پروموټ شي؟ زه خو وایم چې ګورنمنټ له دې په پراپر طریقه باندې سرپرستي پکار ده او زما ذاتي طور خو زه به دا ووایم چې یاره دا شانتې په سکولز کې یو پیریډ هم دا شانتې ټیکنیکل حوالې سره پکار دی چې د ماشوم یو ایډیا جوړېږي نو چې د هغه سره د استاد لاس هم موجود وي هغې سره د په سلیبس کې دا شانتې یو کورس متعارف شي یو پیریډ د هغې دپاره مختص شي نو زما خیال دی دا به ډېر رزلټ لري. موږ په دې سکول کې موږ چې کوم سټارټ اخیستی دی دې سکول کې 2016 کې موږ دا جی ایم ایس اپګریډ شو موږ ورته په لومړي ځل باندې رالو ایز هیډ ماسټرز رالم او زما نور مرګي زما سره موجود دي. په دې سکول کې زموږ سره زیاتره افغان ماشومان دي مهاجر دي او په دې کې ورسره د لوکل چې کوم آبادي ده د هغې ماشومان هم زموږ سره دي. الحمدلله موږ د خپل سکول آغاز د 2016 نه چې موږ وکړو نن 17 18 19 سیشن دی. الحمدلله موږ د ټیم ورک په ذریعه باندې موږ دا سکول په خو سکولونو کې شمار کړی دی. دا جی ایچ ایس کوګا ته د اتم ماشومانو امتحان لځي زموږ هغه چې امتحان واخلي اتم د ماشومانو نه نو ټاپر الحمدلله هغه زموږ 1 2 3 پوزیشن هغه زموږ د جی ایم ایس مینا کوګا راځي او زموږ رزلټ چې کومي هغه 100% را روان دی. دین علاوه زموږ دا سکول تاسو یې نه په دې کې دا چمن یا دا ګلونه بوټي دا یو شال کندرو چې موږ رالو د دې سټوډنټ په ذریعه باندې د کلاس 4 په ذریعه باندې د ټیچر په ذریعه باندې زه خپله په دې کې موږ ټیم موجود یو او دا موږ نور هم ښکلي کېدو ته بوځو الحمدلله چې یو ښه انوایرمنټ یې پکې د ایجوکیشن ښه کېږي. تاسو چې په کوم دلته راغلي یې په کوم اکټیویټي تاسو وکړه دې ماشوم زموږ سره په دې سکول کې سیف الرحمن د نوم دی اتم کلاس کې سبق وي نو دې چې کومه اکټیویټي وکړه د شاول او هغې تاسو ته وښوه چې هغې ګرځېدل او دغه د اوبو د دباو په ذریعه باندې هغه ټول سیسټم هغه جوړ کړی و. میخ پکې نشته ګتۍ استعمال کړې ده شریش استعمال کړي دي ګویا د ارزان سیز باندې هغه یو ښه سیز مخې ته کېښودو در د خپل سوچ و فکر و دې نه مخکې هم د څه سیزونه رخ کړي دي سرګرمۍ کړي دي نور هم د فکر سوچ برابر دی انشاءالله. خو دا یو خبره زه کوم چې د دې ماشوم شاته چې په دې سکرین باندې دی ښکاري د دې شاته چې کوم کردارونه دي هغه د ټیچرز دي هغه د سکول دي د ساينس ټیچر شاکر بھائی چې هغه په دې سکول کې دی د دې نه علاوه زموږ نور ټیچر چې موجود دي نو دا معصوم خو کردار کوي پیش کوي هغه په سکرین باندې راځي خو شاته دی چې بس منظر کې کوم خلک ولاړي د داد قابل هغه او د دې معصوم تم داد ورکوم الحمدلله چې زموږ په سکول کې د ټیلنټ شته او زه یو میسج ورکوم چې په ټوله دنیا کې څومره ساينټیسټ دي څومره ریسرچرز دي
نو باغي باندې تغیرات شوي دي نو هغه مسلمانانو ته خدای پاک د وسریت او پور کړی دا او بیا مسلمانانو چې کوم دنه شوي دي نو بیا په دې پسمانده ملکو کې خار کې زمونږ په دې پښتونخوا کې په دې خوره کې په دې پښتنو کې الله تعالی د وسریت پیدا کړی دی چې هغه په ساينس کې یا په نور علومو کې هغه ذهن کار کې او مخ دزي او زه به دا مې ووایم چې زمونږ د ډسټریکټ بونیر او بیا د خوري په پاکستان اټامیک انرژي کې په پاکستان میزایل ټیکنالوژي کې الحمدلله زمونږ د دې خوري د دې بونیر ماشومان هغه لګیا دي ایز انجینیر ایز ریسرچر کار کوي دا زمونږ د پاده فخر خبره ده زمونږ په سرکاري سکولونو کې ښه ماشومان شته کچري هغه لګو د هغې ذهن پالش شي هغوی ته ګایډنس وشي هغوی سرپرستي وشي د استاد په شکل کې د هیډ ماسټر په حیثیت باندې او بیا زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ د هغې چې کوم واکدار دي واکمن خلک دي هغوی هم راشي د وګوري ویني نو امید کېدی شي چې هغه په دې غرسني علاقو کې غرسني ماشومان ومومي او هغه د سکول نوم روښانه کړي او هغه د هغې مختلفو علومو کې هغې داسې تحقیقاتو کې داسې څیز مخې ته راوړي چې هغه د هغې ماشوم دپاره د هغې علاقې دپاره د هغې سکول لپاره او د پوره نړۍ دپاره د خیر او د ترقۍ سبب ګرځي نو زه امید کوم چې انشاءالله زمونږ سکولو مونږ هم سم روان یو په دغې تکل کې او مونږ نور ماشومان شته نو زه د خپل ماشوم سي پرمان ته مو داد ورکوم او زه خپل نور ماشومان هم انشاءالله ډېر زر د چې تاسو راولم او په دې کې نور سرګرمۍ وشي تاسو یې وینئ تاسو هم یو ځل بیا شکریه ادا کوو چې زموږ سکول ته راغلی او د سوشل میډیا په ذریعه باندې هغه زموږ سره تاسو تعاون وکړو او دا شی تاسو مخې ته خور کړئ امید ده چې دا ویډیوز زما دا پیغام زما استاد ورونو ما اوري زمونږ واکداران چې کوم دي ډسټریکټ منیجمنټ ته یا په پېښور ډایرکټریټ کې په صوبایي لیول باندې هغې هم دا وګوري او هغې مونږ او دا ماشومان د سرکار انکریج کړي نو امید شته چې مخې ته مونږ نور هم انشاءالله دا سفر جاري وساتو ډېره مننه